بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما مشران وي، قدرمن وي، عزتمن وي، تاسو ډیره شکریہ. تاسو مطلب د مصروف وخت کې موږ وغوښتلو یا تاسو موږ ته راکېناستلو زموږ خدمات وکړل. تاسو خدمات زموږ کوم مقصد دپاره راوچات شوي موږ ته د قرآن آیات تلاوت کوي. اهدنا صراط المستقیم. د دې ذکر موږ المنځ کې یعنې پنځه وخته المنځ کې کوو. بیا داسې لمونځونه شته چې څلور رکعتان شته، سهار څلور دی، څه سنت څه فرض، مستقیم لاس دی. نو هر رکعت کې موږ اهدنا صراط المستقیم الہ العالمین موږ ته هدایت وکړي. صراط المستقیم د سیده لارې. دا چاته موږ یایي؟ رب العالمین ته. په طریقو ښه عاجزۍ سره څنګه لارې؟ صراط الذین، هغه لار د هغو کسانو انعمت علیهم چې تا په هغوی باندې چې کړی دی، انعام کړی. یعنې هغوی ته خپلې سیده لارې ته راوښتي دي، رابللي دي، توفیق دې ویې کړی دی. غیر المغضوب علیهم، نه د هغو کسانو چې هغوی ته ته غوسه شوې، غضب کې راغلی، قهر کې ورته راغلی. دا موږ کوم ټیم کې یایو؟ المنځ کې یایو. بار بارنده یایو. الحمد اخیری آیات دی. اهدنا صراط المستقیم، الہ العالمین موږ ته هدایت وکړي د سیده لارې. صراط الذین، د هغې لارې انعمت علیهم چې هغوی باندې ته انعام کړی. غیر المغضوب، یعنې هغه لاره نه چې ته ورته غوسه شوې، ولا الضالین، نه هغه چې هغه خلک مطلب هغې کې ګمراهي وي، نفویي وي. آمین د مو حفظان. دې آیات کې به د دې روشنایي کې به زه درته دا خبره وکړم چې موږ کوم قدم اوچات کړی دی، یو تنظیم جوړ کړی دی، یو رامو جوړه کړې دی. نو دې شي ته موږ ما ویل کړل د چمکني ویلفیر فاونډیشن. چمکني خو ماشاءالله د ذکر وشي نو چمکنه کوم ډول یادېږي. ویلفیر یوې فلاحي ادارې ته ویلی شي. فاونډیشن که موږ ته هېڅ بنیادي خبره دی، بنیاد ته ویلی شي. نو دا نه ما موږ څه ویل کړله، دې نه مقصد د موږ دا دی چې دا د موږ قوم الحمدلله مشهور دی، خو بیا مخکې به مو ولو ځکه چې مطلب خپل بچه چې غواړي، والدین یې غواړي، خو دې دپاره غواړي چې مو د نامې خیال وساتي، د مو د تاریخ خیال وساتي. ځکه چې خلک هم فخر کوي چې موږ څه د پلانکي سړي ځوان. نو په دې مو فخر کوو. داسې نورو قومونو ته هم میسیج کوو چې زموږ قوم کې داسې نوجوانان شته، هغه د خدمت خلق لپاره دا قدم اخیستی شي، مطلب د دې خبرې صلاحیت لرای شي، هغوی کوای شي. نامې نه وروسته بیا مو سوچ وکړ که معتبر کسانو سره، مشرانو سره مو دې خبره وکړه، عالمانو سره، چېرې مو دا اداره خو جوړه کړله، دې کې کول څه پکار دي. بیا موږ د دې درې شیکونه راوستل. خلک خو هغه یو خلک دي چې غریبان بېوسه بېدسته خلک دي، د هغوی هېڅ درک نشته دی. ځینې سربراش دي، کاروبار درک یې نشته دی. هغوی دې حد پورې مجبور دي چې هغوی مطلب ځان ته دوه ټیمه روټۍ نشي پیدا کولی. علاج خو ډېره لرې خبره دی. نو موږ ویلو چې دغو خلکو دپاره به ټیک دی، رشنې خو ټول خلک چایي. زمانې نه دا خدمت الحمدلله د مقام کې دا مشرانو کړی دی، چا 10 کاله، چا 40 کاله دا خطر کې شولو. هغوی د دغو خلکو خدمت کړی دی. داسې نه شو ویلی چې یاره مونږ یې قدم کېښه دې نه مخکې چا نه دی کړی. نه، دا د پیغمبرانو وخت نه دا کیسه روانه دی. خو خاص کر د څمکني مشرانو چې نن ورځې پورې د ښار غریب کوم خدمت کوي، په کوم لیول باندې، نو موږ ته خراج تحسین پیش کوو. ورته ډېره شکریه ادا کوو ځکه چې الحمدلله زموږ قوم کې وایي محدثان راشي. خو موږ سوچ وکړ چې یاره د خدمت نه روان دی، د هغه باوجود زموږ قوم ترقي ولې نه کوي. ټیک دی، مالداري خلک خپل بچه ښه یونیورسټۍ کې، ښه سکول کې، ښه کالج کې داخلولی شي. د بیمار شي ښه هسپتال ته یې بوتلی شي.
د غریبانو خو الحمدلله چې له حادثې نه باد شوله بیوانې ما خبره نه ده پېښه شي خو د تعلیم په لیول باندې دا غریبان ویلي پاتې حالانکه دغه غریبان خلک دوره ټالنټ دي دوره مطلب ذهین دي هغوی په مخکې خبره وکړي هغوی ته مطلب کلونه خبره یاد دي ځکه چې د هغوی تعلق هغه شي سره وي د کوم سرمایه‌دار خلک دي ټیک دی تعلیم کوي خو د هغه باوجود هغوی ته کارونه ډېر وي ځکه راځه د تا دماغ باندې کله لوډ زیات شي او هر شي سره ورستا شي بیا ته شی نشي کولی ټیک دی وقتي طور باندې به ته هغه شی مطلب یاد بین کې پیدا به ونه وکړې خو بیا ته نه پوهېږي نو موږ د دې لپاره درې شیانو بنیاد کړی ایک نمبر چې یو سړی بیمار وي هغه ته هېڅ شی خوند نه وي نو موږ دلته د دغو غریبانو خلکو به په مشترکه لیول باندې څه شی کوو د صحت لپاره به کار کوو چې دوی صحتمند وي صحت په الله رب العالمین ویل کوي خو اسباب و ضرورات شته اسباب موږ مشترکه لیول باندې کوو ځکه چې په انفرادي لیول باندې خو دا شی نه کېږي په زه یو کیسه ته یو مثال در کوم مرګل یو جمع کېدلو به هر مسلطان به ګپ شپ لګول دوه ورځې ونه یو مرګلی نه شی د مجلس نه وتلی نه براتې دوه ورځې نه راغلی بلا نه راغلی تقریبا جمعې پورې نه راغلی یو بزرګ سړی و مجلس کې اسلام ډېر سنجیده سړی و دا ورسره ښه و مطلب هوښیار و سمجدار و دې نه زموږ مطلب پیدا اخیستې وه دا ویلې مو نه برابر شی خپله رایه ورته ذخیره نه وکړ هغه بوډا سړی راول شي کور ته وی راغلی د شپې چې وی راغلی دی خو موسم د ساړه سخته یخني چې وی راغلی دی کور ته سالاد مو اچولی دی اوس هغه ناست دی د تشداد هغه ته انګلیټر ته نن سبا انګلیټر پخوا انګلیټر نه دی د غریب اور و ټنډار یې جوړ کړی دی ښه زبردست خو خاموشي دی هېڅ نشته بېله ورته غریب ناست دی بس سلام یې ورسره اچولی په جوړ ټکا به ویني چې خپل اصول دی د پښتو روایتو کې لکه موږ ته جوړ ټکا وایي اوس نورې جامې اوږدې نه دي کړي اوس ورته هغه ناست دی بنده دا ناست اوس د اور ځلېږي داسې ځلېږي چې اور ښې شغلې کوي ښه مطلب ښه ښایسته انګوار دی ښکاره دي نن سبا وخت کې یوټیوب کلیپونه دی بچینه کوي هغه یې ما ښه غاټه سکروټه راخیستې سره راخیستې دی غواړي ته یخي یخي نه کوسه سکروټه غواړي ته مطلب لوګای کوي خپل انده د اور ټنډار دی یو ته مطلب ښې سرې لمبې ښه سره سکروټې لګیاري خپل موشن کې اوس هغه سړی میزبان د کور چې کله ته یو ځای ته لاړ شي چا سره میلمه شي ورا کور والا ته باندې وایي وشي ته سوچ وي چې د میلمه څه شی کوي څه شي راغلی څه حساب وي خو د کیسه اوږدونه ډېره کیسه ده ګرمي ده دا سکروټه دې حال ته رسېدلې ده چې مطلب هغه شي کوم سوروالی دی هغه یې ختم شی دی لوګا کوم لوګي دی هغه هم نه ختم شی ځکه راته اور نه یې رابېله کړې خو هغه غټه سکروټه بیا هغه کلیپ سره راخیستې ده سکروټه دوباره هغه ته ورچولې انګور ته څنګه یې ورچولې ده د انګور ته بیا په ځلېدلو شی دی سکروټه خلک هوښیار دي د موږ پښتو روایاتو کې د مشرانو لکه حاجي صاحب مشول دوی دعوې نه کوي خو دعوې نه وي نقل وي کوي نقل کې وي هغه خلک خبرولو چې دغه سړي دا مدعا ده یعنی دعوا ده هغوی ته پته ولګېدله چې دغه سړي دا مطالبات نو هغه میزبان ته دا پته ولګېده هغه کوم چا ته یې راغلی وه څوک نه مروان شي خو ته وویلو چې تا ما ته کوم سبق راته کړې د تا ډېره شکریا ډېره مننه پته ورته ولګېدله شاټ کاټ ته ویلې چې څه پوه شولې دا هغه ورته وویلم چې دا چا سکروټه ده کوم کاس پسې راغلی و بوډا زه ځکه پوه شولم چې زه دغې مجموعې کې وم دغه ګروپ کې وم دغه مشارکت کې وم دغه اجتماع کې وم دې اتفاق کې وم زه دلیدلم دوره چمک مکوه چې بې انتها و چې زه کله هغې نه رابېله شولم دغه اور نه دغه انګار نه چېرته شولم د ما خپل مدت یعنې یو وخت پورې زه هغه شوللم وځلېدلم په اخري کې د ما مطلب چې کومه ځلېدل و هغه ختم شول د ما سبب دا دی چې زه داسې هلته وم جامع کې وم مجلس کې وم اتفاق کې وم نو زه ډېر مطلب یو مرغللی وم
هغه ځکه ته دا شاید لپاره راوبسته ځکه د تو مثال د دغه سکروات کته دای وي یو مثال دی که دغه ځکه وي باندې مثال دی نو مو دا شاید په انفرادي لیول باندې الحمدلله د مو قوم کړی دی مو چې دا شاید مو په مشترکه باندې یعنی په شرکت باندې وکړو د قوم خدمت وکړو الحمدلله د قوم څنګه څلور بچیان د څلور بچیانو د هر قوم په زرګاه باندې خندانونه جوړ شوي نو موږ ویل چې دا شعب مو په څلورو قومو باندې ښه په اتفاق سره ښه په مینې محبت سره چې کوم ښار غریبي د هغوی خدمت وکړي ځکه راته خدمت خو یې سړی نشي کولی څوک به رایادي کوي څوک به مشوره راځي ول باندې الحمدلله د موږ قوم کړی دی موږ چې دا شعب مو په مشترکه باندې یعنی په شرکت باندې وکړو د قوم خدمت وکړو ځکه راته خدمت خو یې سړی نشي کولی څوک به رایادي کوي څوک به مشوره دې کوي څوک به د تحصیل علیه راخلي څوک به پیسې دي کوي بله خو پیسې دا کیسه نه کېږي نو د مو مین مقصد هر څه بل نشته صرف د دغو غریبانو خدمت دی دا خدمت بله په دغو شلو کسانو نه کېږي نه په پنځوسو کېږي دا په قوم باندې کېږي د قوم دپاره محنت ضرورت دی محنت څه شي باندې کېږي چې ته دعا وغواړې د خدای پاکه زموږ کلي قوم کې کوم غریبان دي دغو خلکو ته ته څه شی وکړې خپل د رزق سبب جوړ کړي نو الله رب العالمین دې ورته جوړوي او ته دعا خدای پاک ته کوي نورې زه ته خبرې وکړم نه بس ملګري سره خبرې کوم نو خوشحاله غواړم چې الله دې اول وخت زه د تاسو ټولو د ملګرو شکریا ادا کوم د هغه دپاره دا یوه ښه کار تاسې روان کړی دی یوه ښه اداره تاسې روان کړی دی او په دې هر قدم کې مو دوی سره مرسته هر رقم ته تیار دي که هغه مالي که هغه منډه تړلی که هر کیس نه وي موږ تاسو ته تیار یو نو زموږ مشرانو خبرې وکړې تاسې ډېره ډېره مننه او ډېره ډېره شکریه خلکو دپاره ډېر هغه کوم ورته ونې هغه څه کوو او خیر ښېګڼې کوو